مومنانو مسلمانانو یو معمول دی چې رمضان المبارک میاش کې په تراویحو کې کله قرآن مجید ختم محلې خلق راشي اجتماعي دعا وشي او د هغې نه پس چې څه طعام وي څه شیرینۍ وي څه مټیان وي دا تقسیم کړي. دا د مؤمنانو مسلمانانو یو معمول دی، یو طریقه ده. او په دې طریقه کې موږ سره اهل دیابین هم دی، هغې هم دا معمول او دا طریقه ده. خو د بدقسمتۍ نه د هغې کار په دغه ځای کې خراب دی چې د هغې اکابرینو مشرانو د اهل دیابینو مشرانو په خپله باندې دا زما مخې ته احسن الفتاوه ده د دې فقیه العصر دی مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب، احسن الفتاوه جلد نمبر 1 او صفحه نمبر 377. د لیکلي چې څوک په تراویحو کې ختم القرآنو کې بیا مټیان تقسیموي، نو د دې مشرانو لیکلي چې د دې ډېر زیات قبایح دي، ځکه چې دا یو رسم دی، دا یو رواج دی، دا یو ناجایز عمل دی، دا یو قبیح عمل دی او دا د بدعت شنیعه تایید دی. نو د ده په فتوی سره چې څوک دا عمل کوي دا بدعتیان دي. وی به هر حال دا یو ناجایز عمل دی او واجب الترک دی. مؤمن مسلمان ته پکار دی وی چې دا عمل نه کوي. نو د ده په فتوا باندې دا خپل اهل دیابنا دا بدعتیان شو. نو مونږ خو کتلي خو دې ته پکار دی چې د خپلو دیابنو دا فتاوی راوالي وګوري پکې چې د بدعتیانو پسې مونځ کیږي او که نه کیږي، د بدعتیانو پسې مونځ کول جایز دی او که ناجایز دی. د ده په فتوا باندې خو دا خلک چې څوک دا معمول کوي مټیان تقسیموي دا بدعتیان، نو دا خو دې په خپله باندې تقسیموي. نو آیا دې بدعتیانو پسې اوس مونځ کول جایز دی او که ناجایز دی؟